کچرتا یو کس باندې قربانی نو واجب، اکثر مونږ او تاسو بخفکی ګونه د پښتانه کله کله قربانی دی د پارم کوي چې را باندې واجب خو نه ده، خو زما غترزوی به سوي چې د پکور کې ګډ نه للیږي، زه خو به ګډ خامخه اخلم، الکه چې در باندې واجب نه ده می کوا، خو چې بیا یم کوي نو بیا لک پکې نفل نیت وکړه چې ثواب درته ملاوي شي. دا سمو وای چې تربورو ګوانډیو زما ملګری به سوي نو وایم خلی او ثواب مرته ملاو نشي، نفل نیت پکې وکړه بیا بهتر خبره ده. خو غرض دا مسله دا ده چې قربانی در باندې واجب نه و واده خشته او بیا چې دی هغه نه پسر نه ورک شو، دا څاروي ار نه ورک شو، وس چې دی و تختې د بل څه خبره وا، اوس پتا باندې بل زناور اخیشتل شتا، یاد ساتي پتا باندې بل زناور اخیشتل نشتا، بس هغه وو هغه لاړه. همدغه رنګي پتا باندې قربانی واجب وا او واده خشته او اغار نه ورک شو او ستا وس دس نو نور پیسې ار سره نه وي، بل زناور ار باندې اخیشتل نشتا، بچې سو هغه لاړه. خو که یو انسان یو قربانی واخیستا او هغه ترې نه ورک شو، د ورک نه پس هغه وسدار دی، وس یې شتا، پیسې ور سره شتا، په دغه سي انسان باندې بل زناور اخیستل په دین اسلام کې لازم او واجب دي، بل زناور واخلي. خو چې کله بل زناور واخیسته، وس مسله باندې ځان پوي کړي، دا چې چا وسو پاغه باندې بل زناور اخیستل دي، که بل زناور یې واخیسته او هغه زناور د دغه دویم زناور د ذبح کېدو نه مخکې را پیدا شو، بیرته را پیدا شو، اوس به څه کوي؟ دواړه به ذبح کوي که یو؟ دغه انسان ته اختیار دی یو د ذبح کا او یو د پریری، دواړه ذبح کول په د باندې نشته، یو د ذبح کا یو د پریری. خو که غریب سړی چې په د باندې لازم نه و ویخیسته او د هغې نه پس بیا بلم واخیسته او اوس هغه اولنی زناور را پیدا شو، دواړه به ذبح کوي، دواړه به ذبح کوي. ولی په تا باندې لازم واجب نه و چې تا واخیسته نو په ځان باندې دا لازم او واجب که اول دم په ځان لازم کړه دویم دم په ځان لازم کو، دواړه به ذبح کوي. دین اسلام تا وایي چې په تا باندې یو حکم نه د هغې تعمیل مه کوه، چې د کوم حکم در باندې تعمیل د هغې تعمیل وکړه. لہذا مالدار ته پکې اختیار دی او غریب به دواړه ذبح کوي. وجه دا ده چې په هغه باندې لازم نو په ځان باندې په اخیستو باندې په زور باندې لازم که